ښوونځی ستاسې په کور کې. السلام علیکم قدرمنو زده کوونکو، هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ښوونځی ستاسې په کور کې ځانګړی پروګرام دی. زه بشیر احمد محمدي محرکلی کوم. د نن ورځې د درس موضوع مو ده د 12 ټولګي مربوط بیولوژي مضمون د ټراپیزم حرکتونه. تیر درس کې مو لوستي وو چې نباتاتو کې د رشد حرکتونه په دوه ډوله دي. اول مو د نباتاتو عمومي حرکتونو باندې خبره وکړله، بیا مو هغه حرکتونه چې د رشد حرکتونه یا گروت مومنټ دي هغه هم ولوستل چې په دوو برخو باندې ویشل شوي وو. یو چې کوم دی په هغې کې اټونامیک یا داخلي حرکتونه و، بل چې دی پیراټانیک یا خارجي حرکتونه و. په اټونامیک حرکتونو کې هم دوه حرکتونه وو چې یو هغې څخه ناسټیک حرکتونه و، بل چې کوم دی نټیشنل حرکتونه و. ناسټیک حرکتونه هم ولوستل چې ستاسې د کتاب موضوع وه، بل هم ترې پرېښوسته. بل چې دی په پیراټانیک حرکتونو کې ټراپیزم حرکتونه دي چې دا حرکتونه اوس لولو. ټراپیزم یا ټراپیک مومنټ چې کوم دی دا د هغه حرکتونو ته ویل کېږي چې د خارجي تنبیهاتو په مقابل کې یو نبات ترسره کوي. هغه حرکتونو ته ویل کېږي چې خارجي تنبیهاتو په مقابل کې یو نبات ترسره کوي. خو دغه حرکت چې کله ترسره شي دایمي پاتې کېږي، ځکه رشد حرکتونه دي او په رشد کې چې یو نبات حرکت ترسره کوي او د رشد لپاره ترسره کوي هغه به دایمي پاتې کېږي. دا خبره باید تاسې له ځان سره یاد وساتئ چې دغه د گروت یا د رشد حرکتونه څنګه دي، پرمنانټ یا دایمي پاتې کېدونکي حرکتونه دي چې یو ځل د حرکت نبات ترسره کړي دوباره خپل نارمل حالت ته نه راځي. په ټراپیزم کې چې کوم حرکتونه دي دا د مختلفو تنبیهاتو، تاسې ته مې په تعریف کې ویل چې دا د خارجي تنبیهاتو په مقابل کې ترسره کېږي. اوس که تنبیه هر شی وي د هماغه تنبیه نوم سره موږ په آخر کې ټراپیزم یو ځای کوو نو هغه حرکت نوم ورکوي. که چېرته تنبیه رڼا وي نو هغې ته په انګلیسي ژبه کې فوټو وایي، فوټو ټراپیزم شو، یعنې د یوې رڼا په مقابل کې د یو نبات حرکت. که چېرته تاسې یو نبات راواخلئ په یو تیاره خونه کې کېدی، یو ګلدانۍ کې یو نبات کرلی او یو طرف نه ورته دریچه وي او د هغې څخه د لمر رڼا راځي، نو وخت په تېرېدو سره که تاسې وګورئ د نبات دغه شاخونه دا به د اکزین د زیات تولید د وجې نه څنګه کې دغه د رڼا په طرف باندې به خپل دغه مسیر تعینوي او هغې طرف ته به کږېږي، دغه شاخونه به هغې طرف ته کږېږي او دا به دایم پاتې کېږي ځکه وده کوي هم هغې طرف ته ځي. دې ته ویل کېږي فوټو ټراپیزم. تاسې په دې تصویر کې ګورئ دلته کې یو نبات دی او د نبات په مقابل کې د نور یا لمر سرچینه ده. دغه لمر په وړاندې باندې دغه نبات دغه خپله تنه چې کوم ده څنګه کړې ده، کږه کړې ده او هغې طرف ته تاو شوې ده. ځکه دلته کې دغه په یو تیاره خونه کې دغه نبات موجود دی او د یوې ساحې څخه یا د یوې دریچې څخه دغه رڼا ورته داخلیږي، نو په هغې طرف باندې دغه نبات خپله تنې دغه مسیر چې کوم دی د ودې مسیر ته تغییر ورکړی دی او په هماغې طرف باندې کوږ شوی دی. که تاسې دلته وګورئ په دې تصویر کې نو دغه نبات چې کله دغه تنه کږه شوې ده یا تغییر یې کړی دی نو دلته د دې دغه حجراتو ته چې وګورئ چې دغه د مایکروسکوپیک سټرکچر دی، ساختمان دی، په دې کې دغه حجراتو خپل شکل ته چې ورکړی دی، تغییر ورکړی او په هماغې طرف باندې کاږه شوي دي چې د کم طرف څخه رڼا راغلې ده. نو کم طرف نه چې رڼا راځي په هغې طرف باندې کله نبات خپل حرکت ترسره کړي دا مثبت حرکت دی او که چېرته د هغې خلاف یې ترسره کړي دا منفي حرکت دی. بل دویم چې کوم دی د ځمکې که د جاذبې قوې په اساس باندې رامنځته کېږي هغې ته جیو ټراپیزم ویل کېږي. جیو ټراپیزم یا ګریویټي ټراپیزم، ګریویټي جاذبې ته ویل کېږي. دلته تنبیه څه شی دی؟ دلته تنبیه ګریویټي ده، جاذبې قوه ده. هلته کې تنبیه لمر و، دلته کې تنبیه جاذبې قوه ده. نو که جاذبې قوې په اساس باندې نبات یوه برخه حرکت کوي هغې ته موږ ګریویټي ټراپیزم وایو. په ګریویټي ټراپیزم کې تاسې تصویر کې دلته ګورئ نبات دی. نبات چې کله په خاوره کې کرل کېږي نو نبات دوه برخې لري، یو روټ سیسټم لري بل شوټ سیسټم لري. شوټ سیسټم یې هغه دی چې د خاورې یا د خاورې څخه پورته وده کوي او روټ سیسټم هغه دی چې د خاوره کې په داخل کې دننه حرکت کوي، وده کوي. نو دغه ریښه چې کوم ده د جاذبې قوې په طرف باندې ښکته حرکت کوي. څومره چې حرکت کوي وده کوي، دې ته ویل کېږي چې پازیټیو جیوټراپیزم یا مثبت حرکت دی.
او بل چې کوم دی د دې ګریویټي په اساس باندې هغې مخالف طرف ته وده کوي، پورته غټېږي دا تنه یې، دې ته ویل کېږي نیګیټیو جیوټراپیزم. نو حرکتونه یې دواړه څنګه دي؟ دې کې مثبت او منفي دواړه ښه په صحیح ډول سره تاسې پیژندلی شئ. دلته جاذبي قوه ده، جاذبي قوې په خلاف باندې تنه وده کوي او د جاذبي قوې په طرف باندې چې کوي ریښه وده کوي. څومره چې ریښه ښکته روانه ده دا پازیټیو شو، ځکه دلته جاذبي قوه ښکته زیاتیږي، او څومره چې دغه تنه پورته حرکت کوي غټیږي دا نیګیټیو جیوټراپیزم شو. نو دلته کې څه شو؟ دلته په جیوټراپیزم کې موږ سره تنبیه یا سټیمولس جاذبي قوه وه. بل که چېرته کیمیاوي موادو په مقابل کې یو نبات حرکت کوي هغې ته کیموټراپیزم ویل کېږي. کیموټراپیزم د کیمیاوي موادو په مقابل کې. دې دپاره ښه مثال چې کوم دی په دې الجیانو او فنجیانو کې هایفا چې ورته ویل کېږي، که مثال د یو فنجي هایفای موږ به مثال فرض کړو چې دا میل دی. په فنجیانو کې دغه ستاسې د ښه پوهې په خاطر باندې په فنجیانو په دې کې میل او فیمیل هایفا نه وي، خو موږ یې صرف ستاسې د پوهې په خاطر باندې دغه که بل طرف کې چې وي دا فیمیل وي هایفا، نو دغه هایفا د یو بل په مقابل کې چې یو بل ته نږدې کېږي نو څه کوي؟ دغه فیمیل په دغه ساحه کې کیمیاوي مواد افرازوي. کله چې دلته کیمیاوي مواد آزاد کړي نو دغه یو هایفی چې دې په طرف باندې حرکت کوي یو بل سره څنګه کېږي؟ یو ځای کېږي. نو دې د څه په اساس باندې حرکت وکړه؟ د کیمیاوي موادو په اساس باندې حرکت وکړه، ځکه دې ته چې ویل کېږي کیموټراپیزم ورته ویل کېږي. دا یو لنډ مثال دی. بل راځو هایډروټراپیزم ته. هایډرو په معنا د اوبو، دلته سټیمولس یا تنبیه څه شی ده؟ اوبه دي. که چېرته د اوبو په مقابل کې د نبات یوه برخه حرکت کوي هغې ته ویل کېږي هایډروټراپیزم. مثال یې څه شی دی؟ که دا یو نبات یو دلته وکرل شي نو د نبات ریښې دی او په دغه ځای کې ویاله ده، دغه د ویالې اوبه دلته روانې دا اوبه دي، دغه ریښې د دغه ساحې څخه په دغه طرف باندې حرکت کوي، دې طرف ته وده کوي. نو کله چې په دې طرف باندې وده وکړله هغې ته څه ویل کېږي؟ هایډروټراپیزم ویل کېږي، ځکه ریښې کوشش کوي چې دغه سټیمولس ته ځان ورسوي او بیا د هغې څخه څه وکړي؟ دغه اوبه واخلي. نو دغه حرکت یو د ودې حرکت دی چې دا دایم پاتې کېږي. دې طرف ته چې حرکت وکړلو نو دغه اوبه بیا راغلي او بالاخره په ځایي ترکیب عمله کې څه کوي؟ مصرفېږي. دې ته ویل کېږي هایډروټراپیزم چې ریښې د اوبو په طرف باندې په ځمکه کې څه کوي؟ حرکت کوي. بل تیګموټراپیزم دی. تیګموټراپیزم دلته تنبیه څه شی دی؟ ټچ دی. ټچ یو شی ټچ کول. نو دغه کله چې د نبات د یو جسم سره ټچ کېږي وصل کېږي او په هغه وخت کې حرکت ترسره کوي دې ته ویل کېږي تیګموټراپیزم. ستاسې په کتاب کې په تیګموټراپیزم کې مثال ورکړی دی چې یو قسم نباتات دي فلیش ایټر ورته ویل کېږي. فلیش ایټر غوښه خوړونکي. دغه غوښه خوړونکي حیوانات وایي دې سره چې کله دغه خارجي منبع ټچ نو ټچ په مقابل کې څه کوي؟ دغه حرکت ترسره کوي بیا بیرته وروسته څنګه کوي؟ خپل نارمل حالت ته راځي. 10 دقیقو نه وروسته وایي دا بیرته نارمل حالت ته راځي. خو دا یاد ساتئ چې په رشد حرکتونو کې تاسو ته مې وخت هم یادونه وکړله چې هیڅ کله رشد حرکت نارمل حالت ته نه راځي. دلته کې دغه مثال چې فلیش ایټر ورکړی دا یو اشتباه ده، ځکه دغه فلیش ایټر نباتات ټرګر مومنټ کوي. ټرګر حرکت هغه حرکت دی چې د اوبو د خارجېدلو او داخلېدلو سره کوي. کله چې دې سره خارجي یو شی ټچ شي د ټچ نه وروسته راغونډېږي، بیرته چې دغه وخت تیر شي 10 دقیقې وروسته دغه اوبه بیرته پاڼې ته څنګه کېږي؟ داخلېږي او بیرته پاڼه څنګه کېږي؟ پراخېږي. نو دا یو ګروت مومنټ نه شو، ځکه چې ګروت دایمي پروسه ده او دغه ټرګر مومنټ چې کوم دی دا یو ریورسیبل یو رجي پروسه ده. نو په تیګموټراپیزم کې یو مثال څه شی دی؟ ټینډرل چې ورته ویل کېږي. ټینډرل تاسې پیژنئ، پروته ورته ځینې خلک وایي، یا که پروتې ته دغه نبات ته تاسو یو لین یو پړی واچوئ نو دغه پړی چې کله د نبات تنه ټچ کوي نو دا د هغې څخه څنګه کېږي؟ تاویږي او بالاخره خپله وده کوي. دغه وده دایم پاتې کېږي ځکه بیرته څنګه کېږي؟ له منځه نه ځي. دې ته چې ویل کېږي تیګموټراپیزم کې بهترین مثال ټینډرل یا پروته چې ورته ویل کېږي هغه نبات دی. یا همدارنګه انګور هم کیدای شي. تاسو ته زه اوس په ویډیو کې ښیم چې څنګه دغه فلیش ایټر په تیګموټراپیزم کې نه دي شامل، او تاسو ته په تیر درس کې هم ښودلي چې میموزه نبات چې په ناستیک حرکتونو کې راغستی وه هم په شي کې راتللو په ټرګر مومنټ. دا فلیش ایټر نباتات دي. ګوره یو حشره ورته داخل شوله چې مچ کله د دې سره وصل شو نو دی په نتیجه کې څه وکړه؟ راغونډ شو. په دا یو بل فلیش ایټر دی چې د کوچنیو ساختمانونو په واسطه باندې حشرات نیسي. دا چې راغونډ شولو
نو د دې څخه وروسته د وخت په تېرېدو سره بیرته خپل نارمل حالت ته راځي. دا هیڅکله په ګروت مومنټ کې نشي شاملېدلی، ځکه دا ټارګر مومنټونه دي او ټارګر حرکتونه هغه دي چې څنګه کېږي بیرته نارمل حالت ته راځي. اوس دا نبات راغونډېږي په دې حشره باندې، وروسته بیرته دغه نبات چې وخت تېر شي 10 دقیقې یا ساعت تېر شي، د ساعت نه وروسته بیرته خپل نارمل حالت ته راځي. دغه ساحه کې چې کوم دی دغه ساختمانونه چې نبات دي په دغه ساحې ته پلوینس وایي. د پلوینس کې څنګه په دې کې اوبه موجودې وي. کله چې دلته کې ټچ رامنځته شو نو ټچ په نتیجه کې دغه ساحې څخه څنګه کېږي اوبه وځي. کله چې اوبه وځي دغه ساختمانونه چې د نبات دا یو طرف ته کږېږي، چې راکاږه شول دغه کم حشره چې راغلې ده دا نیسي. نو وروسته چې دغه وخت په تېرېدو سره دغه ټچ له منځه لاړ شي، بیرته دغه ساحه د اوبو نه ډکېږي او دغه ساحې بیرته ریلیکس کېږي یا خپل استراحت حالت ته راځي. دا هغه فلش ایټر نباتات دي چې ستاسې په کتاب کې تصویر دغه ورکړی دی، یو شکل ورکړی دی. دلته کې ګوره حشره چې دی مچ ته راغی، نو کله چې دغه مچ د دې داخلي برخې سره یو ځای کېږي نو تنبې په صورت کې نیسي، پرې راغونډېږي. خو 10 دقیقې وروسته بیرته نارمل حالت ته راځي، چې دا هېڅکله په ګروت مومنټ کې نه شامل. دې ته ټرګر مومنټ ویل کېږي. ګورئ دا یو دایمي پروسه نه ده، یو نارمل حالت دی، یو څه وخت دپاره دی، موقتي وخت دی او موقتي وخت نه وروسته بیرته خپل نارمل حالت ته راګرځي. بله موضوع مو د ګرانو زده کوونکو د وچکالۍ په مقابل کې نباتاتو عکس العمل، یعنی کله چې په محیط کې تودوخه رامنځته کېږي او هغې سره د اوبو اندازه کمیږي یا اوبه زیاتې تبخیر کېږي د یو نبات څخه، یا همدارنګه د ځمکې په سطحه کې چې دی کومې اوبه دي دا ژورو برخو ته حرکت کوي، ځکه ځمکه د لمر د وړانګو په واسطه باندې له پورته څخه ښکته وچیږي. نو په دغه وخت کې نبات کم عکس العملونه ښیي چې تر څو خپل ژوند ته ادامه ورکړي. دغه موضوع باندې خبرې کوو. د وچکالۍ په مقابل کې د نبات عکس العمل په دې ډول دی چې نباتات د وچکالۍ په مقابل کې په څو ډوله باندې عکس العمل کوي. یو د دې څخه د ستوماتا تړل دي، ستوماتا تړل، دغه په څه ډول باندې تړل کېږي وروسته ورته راځو. بل چې کوم دی د ABA تولید دی، ABA دا یو هارمون دی، د ودې مخه نیونکی هارمون دی، ABA تولید. بل د پاڼې د سطحې کموالی او همدارنګه د ریښو وده. دغه ټول څلور هغه میکانیزمونه دي چې دغه ټول میکانیزمونه په وچکالۍ په وخت کې چې کله نبات د وچکالۍ سره مخامخ کېږي دغه میکانیزمونه په کار اچوي او د وچکالۍ په مقابل کې هغه مقاومت ښیي، چې دغه میکانیزمونو ته ریګولیټري میکانیزم ویل کېږي. ریګولیټري میکانیزمز. لومړی راځو د ستوماتا تړل. کله چې یو نبات د تودوخې سره مخامخ کېږي او د اوبو اندازه کمیږي، نو په ستوماتا کې چې دا ګارډ سیل دي، ګارډ سیل په واسطه باندې پوښل شوي دي. دغه ګارډ سیل ته چې کله اوبه کمې رسیږي نو دغه ګارډ سیل څنګه کېږي؟ پړسیږي. ځکه دلته پاڼې ته اوبه کمې را روانې دي، چې لاندې طرف نه اوبه کمې را روانې دي، په پاڼه کې دغه ګارډ سیل پړسیږي. د پړسېدو په نتیجه کې دوی فشار راوړي په چا باندې؟ په دغه سټوماټا سوري باندې. کله چې سټوماټا سوري باندې فشار راوړي نو فشار په نتیجه کې سټوماټا سوري بندېږي او تبخیر یا د تعرق هغه پروسه چې کوم دی، ټرانسپایریشن پروسه چې کوم دی، دا څنګه کوي؟ ورو کوي یا بالاخره ودري. په نتیجه کې دغه نبات کې دغه اوبه څنګه کېږي؟ پاتې کېږي. یو په دې میکانیزم باندې. د دې ترڅنګ چې کله په نبات کې دغه میکانیزم صورت نیسي، پاڼه چې د غذایي ترکیب عملې لپاره یو فیکټري ده، یو کارخانه ده، هلته کې په پاڼه کې اپسیزیک اسید یا ABA هارمون تولیدېږي. دغه اپسیزیک اسید هم څه کوي؟ دا هم دغه ګارډ سیل تنبیه کوي چې تر څو دغه د نبات په دې پاڼه کې دغه د سټوماټا سوري څنګه کې وتړي. بیا درته اپسیزیک اسید په پاڼه کې تولیدېږي. کله چې په پاڼه کې تولید شي نو تولید په نتیجه کې دغه د سټوماټا شاوخوا چې کوم ګارډ سیل دي دا تنبیه کوي او تر څو دغه د سټوماټا سوري څنګه کې وتړي. بل طرف نه اپسیزیک اسید څه کوي؟ د اپسیزیک اسید د پاڼې د سطحې د کموالي سبب هم ګرځي. اپسیزیک اسید چې کله تولید شي نو تولید په نتیجه کې د زیاتې پاڼې نه تولیدېږي. ګوره چې کله پاڼې زیاتې تولیدېږي د نبات د پاڼو سطحه زیاتېږي. کله چې د نبات د پاڼو سطحه زیاته شي
نو په دغه وخت کې زیاته اندازه باندې د سټوماټا سوري خلاصیږي، زیات تعرق یا ټرانسپایریشن څنګه کوي صورت نیسي. نو په دې اساس باندې دغه ابسیزیک اسید د پاڼې د سطحې کموالي هم سبب ګرځي. یا ځینې کوچني نباتات که تاسې وګورئ د هغې پاڼې د لمر د تودوخې په وخت کې چې کله زیاته تودوخه لري راغونډېږي یا لوله کېږي یا میلې ته ورته ساختمان لري چې په دغه وخت کې دغه د پاڼې سطحه کمیږي او چې کله د پاڼې سطحه کمه شي د تعرق پروسه څنګه کېږي ورو کېږي یا کمیږي. بل د ریښو وده ده. کله چې نبات په یوه سطحه کې کرل شوی وي نو دلته کې ریښې چې کومې سطحي ریښې دي د دې سطحي ریښو څخه دغه د اوبو اندازه ښکته روانه ده د جاذبې قوې په طرف باندې کمیږي ځکه لمر رڼا زیاته ده. لمر رڼا په نتیجه کې دغه اوبه چې کوم دی د سطحې څخه وچیږي او همداسې ژورو برخو ته ځي. نو دلته کې ریښې مجبور دي چې څه وکړي دا وده وکړي او د دغه اوبو په طرف باندې ځان ورسوي چې دا هم یو څه ګټه د نبات سره په څه کې کوي په دې کې ګټه کوي چې د وچکالۍ په مقابل کې د نبات مقاومت څنګه کړي زیات کړي. نو دا اوس شی د وچکالۍ په مقابل کې د نبات عکس العمل لومړی سټوماټا تړل کېږي، اپسیزیک اسید تولیدیږي، سټوماټا د ګارډ سیل تنبیه کوي چې تر څو دغه سټوماټا وتړي. همدارنګه د پاڼه د زیات تولید مخه نیسي. کله چې د پاڼه زیات تولید مخه ونیسي د پاڼې سطحه کمیږي، ځینې نباتات پاڼې چې کوم دي راغونډېږي، سطحه کمیږي او تر څنګ بل د ریښو وده ده چې دغه څلور واړه میکانیزمونو په واسطه باندې نبات د وچکالۍ په مقابل کې خپل عکس العمل ښیي او مقاومت ښکاره کوي. ګرانو زده کوونکو نوې موضوع مو ده د نهم څپرکي مربوط ګل لرونکو نباتاتو کې تکثر چې ګل لرونکي نباتات په څه ډول باندې تکثر کوي یا دې ته تخم لرونکي یا پټ تخم لرونکي نباتات ورته هم ویل کېږي. ګل لرونکي نباتاتو کې تکثر چې کوم دی دا په دوه ډوله باندې صورت نیولی شي. یو چې کوم دی زوجي تکثر دی. زوجي تکثر هغې ته ویل کېږي چې نارینه او ښځینه ګمیټونه سره څنګه کېږي یو ځای کېږي. کله چې نارینه او ښځینه ګمیټونه یو ځای شي او په نتیجه کې تخم رامنځته کېږي او تخم چې بیا کرل کېږي دې ته زوجي تکثر وایي. یعنې زوجي تکثر مساوي د تیش سره نارینه جمع ښځینه ګمیټونه. ښځینه او نارینه ګمیټونه چې یو ځای شي او په دې نتیجه کې القا صورت ونیسي او کم تکثر چې رامنځته کېږي دې ته زوجي تکثر وایي. بل غیر زوجي تکثر دی. غیر زوجي تکثر کې دغه نارینه او ښځینه ګمیټونه رول نه لري بلکې د نبات یوه برخه کټ کېږي او هغه برخه چې دی په بل نبات کې سره یو ځای کېږي او هغه په هغې کې شنه کېږي او بالاخره یو نوی نبات لاسته راځي چې دې ته غیر زوجي تکثر وایي. نارینه او ښځینه ګمیټونه یا نارینه او ښځینه تکثري سیستمونه پکې برخه نه اخلي. د دې لپاره چې موږ د ګل لرونکو نباتاتو په زوجي تکثر باندې خبرې وکړو نو د دې نباتاتو زوجي تکثر لپاره چې کوم دی واحد فلاور دی. یعنی د دې نباتاتو تکثري واحد ګل دی یا فلاور دی. نو لومړی باید موږ د دغه فلاور اجزا یا برخې وپېژنو چې دغه ګل کمې اجزاوې یا کمې برخې لري. ګل چې کوم دی دا تقریبا 4 مهمې برخې لري چې هغې ته ویل کېږي 4 فلورل پارټ یا ورته اورل ویل کېږي. دغه پارټونه چې په دغه ګل کې موجود دي یو د دې څخه کیلکس دی، بل چې کوم دی پیټل دی یا کرولا ده او بل انډروشیم دی او بل ګاینوشیم دی. دا څلورې مهم پاټونه خو یې تر څنګ یو بل پاټ هم لري هغې ته ویل کېږي تلاموس. کیلکس ته راځو. کیلکس چې کوم دی دا اصل کې دا د سیپل مجموعه ده. سیپل کوچنۍ شنې پاڼې دي چې د دې ګل په ټولو خارجي برخه کې موجودیت دی، تر ټولو خارجي برخه ده او دغه سیپل چې سره یو ځای کې دغه مجموعې ته بیا څه ویل کېږي کیلکس ویل کېږي. د سیپل وظیفه دا ده چې دا د نبات دغه نورې برخې د خارجي زیانونو څخه څنګه کوي ساتي، شنې دي او د ضیاعي ترکیب عملیه پکې هم صورت نیسي. بله برخه چې ده کرولا ده. کرولا د پیټل مجموعه ده. پیټل یا دې ته ګلپاڼې ویل کېږي، د پاسنۍ ته کاسبرګ ویل کېږي او همدارنګه دغه لاندې چې کوم دي یا پیټل دې ته ګلپاڼې ویل کېږي. د ګلپاڼو مجموعه چې کوم ده کرولا ده. مختلف قسم رنګونه لري،
مختلف رنګونه لري او همدارنګه ترڅنګ یې په اخرنۍ برخه کې ځینې نیکټار غدې لري چې یو څه زوخه یو ماده تولیدوي تر څو حشرات ځان ته څنګه کي جذب کړي. کله چې حشرات راځي نو دغه حشرات بیا په ګرده خپرونه کې یا په پولینیشن کې څه کوي مرسته کوي. د دې مهمه وظیفه چې ده د حشراتو جذبول تر څو پولینیشن کې مرسته وکړي. بلې انډروشیم دی. انډروشیم ته چې کوم دی دې ته سټیمین هم ویل کیږي. سټیمین یا نارینه تذکیر آله. نارینه تذکیر آله دا په ګل کې نارینه تذکیر آله ده او دغه انډروشیم برخه چې کوم ده دا بیا د دوه ساختمانونه لري. یو چې دی انتر دی انتر او بل چې کوم دی فیلامنټ دی. فیلامنټ سره د تلاموس برخې سره وصل شوی د فیلامنټ په واسطه باندې او په انتر کې ګرده تولیدیږي چې دغه ګرده بیا د هوا په واسطه یا د حشراتو په واسطه یا د انسان په واسطه باندې دغه ګرده بل ګل ته یا بل نبات ته خپریږي او بالاخره څه کوي دغه الکا صورت نیسي. بل چې دی ګاینوشیم دی. ګاینوشیم چې کوم دی دا تانیس اله ده. دې ته په پښتو کې تانیس اله ویل کېږي. دا درې برخې لري. پاسنۍ برخې تر ټولو چې کوم ده هغې ته سټیګما ویل کېږي. ورپسې چې کوم دی سټایل دی او د اخرنۍ برخه چې کوم ده هغه اوري یا تخمدان دی چې دغه درې واړه برخې سره یو ځای کوي نو دا چې تولیدوي ګاینوشیم یا ترڅنګ یې ته تانیس اله یا همدارنګه دې دپاره یو بل نوم هم ورکوي. دغه ځینې کتابونه پیسټل ورته ویل کېږي. پیسټل پیسټل یا ګاینوشیم یو معنا، انډروشیم یا سټیمن یو معنا. په ګاینوشیم کې درې برخې دي او په انډروشیم کې دوه برخې دي چې انتر او فیلامنټ څخه عبارت دي چې دا د څه شي تولید سبب ګرځي د ګردې او دا د تخمې د تولید سبب ګرځي. سټیګما تر ټولو پاسنۍ برخه ده. سټایل یې هغه برخه ده چې سټیګما د اور یا تخمدان سره څنګه کوي وصل کوي. او تلاموس تلاموس په ګل کې پړسېدلې برخه ده چې دغه پاسنۍ ټولې برخې د تلاموس سره څنګه شوي دي وصل شوي دي. نو دغه تلاموس څه کوي دغه ټولې برخې د تلاموس څخه منشا اخلي. په دې کې دوی مهمې برخې دي او دوی شي کومکي برخې دي. کیلکس او کورولا یا سیپل او پیټلې د کومکي غړي دي او انډروشیم او ګاینوشیم دا اسنشل غړي دي. مطلب دا د دې دواړو وظیفه دا ده چې دا موږ سره په زوجي تکثر کې څه کوي مرسته کوي. تاسې ګورئ په دغه تصویر کې په دې ګل کې مهمې اجزاوې چې ګل لري. یو تلاموس ته دغه پړسېدلې برخه ده. بلې دغه پیډیکل دی. پیډیکل په واسطه باندې د ساقې سره وصل کېږي. دغه تلاموس چې کوم دی پړسېدلې برخه دغه د نبات څلور واله یا فور فلورل پارټ چې کوم دی دا د تلاموس څخه منشا اخلي. لومړی کاسهپاڼې یا همدارنګه کیلکس دي. دغه کاسهپاڼې چې کوم دي دا ټولې مجموعې ته بیا کیلکس ویل کېږي. شین رنګ لري په ضیعي ترکیب کې مرسته کوي او همدارنګه د نورو برخو چې دی مخنیوی کوي د خارجي زیانونو په مقابل کې. د دې څخه په داخل کې بیا چې دي دغه په شین رنګ چې تاسو ته ښکاري دې ته ګلپاڼې یا همدارنګه دې ته پیټل ویل کېږي. دغه پیټل مجموعه چې کوم ده یوې پاڼې ته پیټل او ټولې مجموعې ته کورولا ویل کېږي. د دې وظیفه ده چې حشرات ځان ته راجذبوي. په منځ کې دغه غټه برخه چې کوم ده دا چې دی دا د تانیس اله یا ګاینوشیم دی یا ورته همدارنګه پیسټل ویل کېږي. درې برخې لري. لاندینۍ برخه اور یا تخمدان دی. په تخمدان کې تخمې تولیدېږي. بلې چې دی سټایل دی. سټایل په واسطه باندې چې کله ګرده د سټیګما برخې سره وصل شي دغه سټایل وظیفه ده چې دې څخه ګرده چیرته انتقال کړي تخمدان ته انتقال کړي او تخمدان کې تخمه د هغې په واسطه باندې القا شي او تخم تولید کړي. نو دغه برخه سټیګما ده. ورپسې سټایل دی او تر ټولو داخلي برخه چې کوم دغه چې دی تخمدان دی چې دغه درې واړو مجموعې ته تانیس اله ویل کېږي. بل چې کوم دی نارینه تذکیر اله ده. د تذکیر اله چې دا دوه برخې لري. یوې د انتر په نامه باندې چې په دې کې څه تولیدېږي په دې کې ګرده تولیدېږي. دا چې کله پخه شي نو پخېدو څخه وروسته شکېږي او د شکېدو په نتیجه کې یا د حشراتو په واسطه یا د باج په واسطه باندې دغه ګرده خپریږي. بلې فیلامنټ ته یا سټاک ته یا میله ده چې دې په واسطه باندې د تلاموس برخې سره څنګه شوی دی وصل شوی دی. نو دغه څلور واړو ته فلورل یا اورل پارټس آف فلاور ورته ویل کېږي. که چېرته په یو نبات په یو ګل کې څلور واړه برخې موجودې وي هغې ته مکمل یا کمپلیټ فلاور ویل کېږي. او که چېرته د دې څلورو څخه دوه موجودې وي یا یوه موجوده نه وي دغې ته بیا انکمپلیټ یا نامکمل ګل ویل کېږي. که چېرته په نبات کې دواړه د تکثري آلې موجودې وي یعنی نارینه تذکیر اله او د تانیس اله دواړه موجودې وي دې ته بایسیکشول فلاور ویل کېږي. دوه جنسه فلاور ورته ویل کېږي. او که چېرته په یو ګل کې
یوازې یا ښځینه او یا چې دی د نارینه آله موجوده وي هغې ته بیا یونیسیکشول فلاور یا یو جنسه فلاور ورته ویل کېږي چې دا د مختلفو نباتاتو کې فرق کوي. مثال په ډول باندې لکه په بادام کې یو نبات چې کوم ګلان لري هغه یونیسیکشولي یعنی نارینه دپاره بیل نبات دی او ښځینه دپاره بیل نبات دی، خو په ځینې نباتاتو کې په ګل کې دواړه موجود وي چې دې ته بیا کمپلیټ فلاور ویل کېږي. دا و ګرانو زده کوونکو د نن ورځې درس. تر بیا چې د یوې نوې موضوع سره ستاسې په خدمت کې حاضرېږم، په کورونو کې پاتې شئ، کرونا جدي ونیسئ، همدارنګه لاسونه تر 20 ثانیو پورې څو ځله د اوبو په واسطه باندې ومینځئ. تر هغې مو په لایزال رب سپارم. خوښ او خوشحاله اوسئ. ښه وخت ولرئ.